السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ډیرو محترمو او عزتمندو مسلمانانو ورونو او ډیرو محترمو خویندو میندو، نن د دې کلاس اخیری ورځ ده او درخواست به مې دای چې د قرآن درس دی چې د ناستې ځای یې نو د قرآن درس ته ورودرېدل مکروه دي. یو خو هغه منتظمین دي چې هغې خامخا ګرځي انتظامات سیټ کوي نو هغې ته اجازت دی، خو په غیر د ضرورت نه د قرآن درس ته ودرېدل علما وایي دا مکروه عمل دی. نو ټول به کښېنئ او په غور باندې به د آخرۍ ورځې دا درس اورئ. الله تعالی دې ستاسو دنیا او آخرت ښایسته کړي او حقیقت دا دی چې موږ ډېر وخت نه کوتاهي کړې وه، بار درسونه ډېر کوو خو په دې خپله علاقه کې موږ د فهم قرآن کلاس نږدې دې بانډو کې نه و کړی او د دې خلکو مینه او محبت په باران کې راغلي او په یخنۍ کې راغلي. نو الله دې تاسو له قدم په قدم باندې اجر عظیم درکړي.
د نننۍ ورځې درس په 23مه صفحه باندې دی او د درس موضوع ده خشیت الهی د الله یره. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د ټولو نیکو جرړ او بنیاد دا د الله یره. چې کله په انسان کې د الله یره پرته نو دی به هر قسمه نیکۍ ته تیاری، او چې کله د یو مسلمان زړه د الله د یرې نه خالي نو دی به بیا په نیکو کولو کې سستی او ګناهونو نه به پرهیز نه کوي، په هره ګناه باندې هم دی ورځي. د دې وجې نه قرآن کریم کې الله پاک 2 ځله حکم په یره د الله باندې کړی چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اے د ایمان والو د الله نه ویریږئ. د الله د طرف نه یو آیت هم کافي و، خو 2 ځله الله تعالی حکم مسلمانانو ته کړی چې د ایمان والو ګورې د الله نه ویریږئ. اے د ایمان والو ګورې د الله نه ویریږئ. او د تقوا دا ماده چې الله په قرآن کې استعمال کړي دا چې یتقون راغله، المتقون راغله، نو دا هغه یو ټکی دی چې 237 ځله الله تعالی په قرآن کې دا لفظ استعمال کړي. علماء د دین هم د الله د یری اهمیت معلومیږي چې الله ته د خپل یره څومره محبوبه ده چې بنده په زړه کې د الله یره پریوزي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې د يهوديانو یو لوی عالم هغه مسلمان شو او دا غنم کعب الاحبار. نو د تورات او د انجیل او د پخوانو انبیاء او د آثار او علم سره ډیر زیات. او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته یو ځل کعبه د الله یره ستو یو متقی چاته وي. نو کعب رحمه الله ورته وی امیر المؤمنین هل اخذت طريقا ذات شوك، چرته په ازغدار لاره باندې تللی چې دا غنی په ډېرې زیاتی. او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ آو فما عملت فيه چې په ازغدار لاره باندې روان او هر طرف ته غنی نو څه کار وکړی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته حاضرت و شمرت. یو سړی محتاط رواني چې په غنه حکم نکي، او دویم نمبر کې دا پنسیم خلک راوچتي کی، دا لنګم خلک راوچت کی چې چرته پرتګو او پنسای پس وسونه خلک. نو کعب الاحبار رحمه الله ورته د تقوا مثالم دقه دی، لکه څنګه چې د ازغور په منځ کې مزل کې په احتیاط باندې. نو په دې دنیا کې چې 50 کاله زندگی دي دا نو دغه شان په احتیاط به تیرې، او کو احتیاط دی ونه کو د معصیت او د ګناهونو حمله د باندې د هر طرف نه کیږي، دی او طرف درو دیږي. لکه تاسو د حدیث کې واورئ د صحبت او د ملګرتیا د پاره هم د غلطو خلکو د صحبت د ځان ساتي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لا تصاحب الا مسلما ولا يأكل طعامك الا تقي
ناسته ولاړه پیغمبر علیہ السلام وی د صحیح مسلمان سره شروع کا او روټیګانې مخوره مگر په خو خلکو باندې وخوره او چې فاسقان او فاجران او بدمعشان دا خلک دي حجرې ته روان او چې روټۍ په خوري نو د هغې د نحوست نه او د هغې د بې برکتۍ نه به ستا کور بچ نه شي او چې نیکان خلک به کور ته رواني نو د هغه نیکانو خلکو په راتللو کې به ستا په کور کې رڼا راځي یو دویم مثال علماء ورکړی دی وایي د تقوا مثال دی او د متقي مثال دی کطائر الحذر په شان د هغه مرغه چې هغه ډېر زیات احتیاط کوي مرغانو له الله تعالی د یری او د احتیاط دا خصوصیت ورکړي چې کوي مرغۍ په خوش ځای کې وبمس کې چې په مخوته کې وبره پورته کې نه به یو طرف او بل طرف ته وګوري چې څو خوشته نه او کو دانه مړ اوچتای چې یو دانې لټه کول کې وغیرہ اوچته کې نه به خې طرف او ګس طرف ته وګوري چې څو خوشته نه چې گزار را باندې ولګي او حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جنت ته به حساب زما په امت کې ځنې خلک لاړ شي او هغه په دنیا کې داسې ژوند تیر کړی لکه د مرغان بې احتیاطه زندگی به نه تیر کړي چې چا ول څور کول دی خوري په خوراک کې به احتیاط کړي په سکار کې به احتیاط کړي په ګټلو کې به احتیاط کړي د حرام مال نه او د مکروه مال نه او د مشتبه مالونو نه به مکمل پرهیز کړي حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ غلام د یو واده روټي راوړ هغه دی ونه اول وکړل او دی چې تاسو کې ودا چرته و ودا په ما په پلانې ځای کې خلک دي او دا غي واده خو علماء ول په خوای او دم کړو نو دا غي هغه شکرانه راکړه محدثین وایي چې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې دا نوړی را ویستل مدینه نو په دې باندې نه حرام و مشکوک و یعنی په خلکو شک او ویره د دې رزق کې څه چل دی دا پاک رزق نه دی نو په دې باندې کې بوتي ورکړي وټای کوي هغه نوړې نه راوتله چا وته وی د ګوګ په څه وکانو الا براوزی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په سیده ګوګ ټکو نو به وټای وکړي هغه نوړې راوته چا وته وی چې دا په یو نوړې ونه خیر دې دوه تکلیف دي ځان لور کړ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وی کله دې یوې نوړې پر راوتلو باندې زما روح د بدن نه وتلې زه دې ته تیارو خو دې ته نو م تیار چې په حرام باندې زما د بدن پالنه وشي او امام رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دې چې د کم بدن پالنه په حرام باندې وشوه نو د هغه بدن د پاره د جهنم ور ډیر لایق دی او دی ابن کثیر رحمه الله یو حدیث راوړی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د کوم یو انسان په خیرته کې حرام پراته وي وسلوي خرز الله عبادتونه نه قبلي په عبادتونو له الله تعالی هغه اجر نه ورکوي چې کومه د نبی صلی الله علیه وسلم په خپل باندې وعده کړی نو د حرام مال نه مکمل پرهیز پکار دی په خوراک او بسکار زمونږ د علاقو کې یو د پردوز مکو ځان ساتي
پردی ځمکه قبضه کول په پردی ځمکه باندې غاصب جوړېدل دا حرام دي او دې خلکو ځان له یوه بانه جوړه کړې وي بلا چې عامه شي اسانه شي وایي زه خو نه یم هغه پلانین ګیره کړې هغه پلانین ګیره کړې هغه پلانین ګیره کړې چا چې پردی ځمکه ګیره کړه نو نبی صلی الله علیه وسلم مثال ورکړی دی وایي که یو لیش یې ګیره کړه نو په ورځ د قیامت به ورته د اوو ځمکو نه د دغې ځمکې په مقدار باندې یو همیل او یو طوق دې غاړې ته واچولی شي حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها چې دا حدیث واورېدو او په شاګردانو کې به چا د ځمکې لانجې کولې وی حق او ناحق وروسته ګورو خو د ځمکو لانجې بلکل د چا سمه کوي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا حدیث اورېدلی دی نه نورې تنازعې کول خو د ځمکو لانجې مه کوئ او په غصب د ځمکه کې دا هم راځي چې ستا په کور کې خوري د پلار او ته له شل جریبه ځمکه پاتې شي ورور په ټوله ځمکه باندې خېټه واړوي او حال دا دی چې الله اسماني تقسیم کړی دا اختیار یې موږ له نه دی راکړی یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین الله وایي زه ورته مضبوط حکم کوم چې مور او پلار وفات شي نو نارینه او زنانه بچي دې پاتې شي نو د نارینه له به ډبل ورکوي او د زنانه له به نیمه ورکوي خدا د هغې حق دی دا به خامخا ورکوي او ځینې خلک اسې یو بانه وکړي یاره وایي ما دې تپوس کړی دی نو زمونږ د دې پښتنو په معاشره کې چې یو ورور خور ته ووایي دا ځمکه هلې نو هغه به ورته څه وایي چلی دی هغه به وایي یاره دې ورور ما څه ډېر احسان کړی دی وایي زه نه یم داسې ورته ووایم ستا هغه دوه جریبه پټی دی زما سره راشه که چاله ورکوي که څه ورسره کوي هغه سنبال کا د هغې پلار او ستا پلار دی نو ته څنګه د پلار په ټول جایداد باندې قابض کېږي او خور بیخي د جایداد نه محرومه کړي نو دا هم یو لوی ظلم د زنانو سره زموږ د دې مسلمانانو په معاشره کې روان دی سره د دې نه چې ګوره رزق په دې ځمکو کې نه دی که د یو انسان دا عقیده په الله باندې جوړه شوه نو نبی صلی الله علیه وسلم وایي د دې مرغانو ځمکې دي سا روزي خالق ججوري او ماښام واپس ډکې ججوري راځي د انسان په مقابله کې خو د رزق خاوندان د نور حیوانات سوا دي انسان دونه خوراک نه کوي دا نور حیوانات سوا دي نو چې دې ټولو حیواناتو له الله رزق ورکوي د انسان له رزق نه ورکوي دویم نمبر کې مال حلالولو طریقه دا ده چې په دکانداران یې واخیستل خرڅول کوي چې د ملاوټونو نه ځان وساتي دیسی شی د اصلي په نوم باندې خرڅ نه کړي خراب شی د ښه شي په نوم باندې خرڅ نه کړي عیبجن شی د بغیر عیب والا شي په نوم باندې خرڅ نه کړي او که چا وله د غلا سامان راوړو د دې دکاندارانو کې اکثر دا غلطۍ نه وشي نو د غل نه په نیمه بیه والي نو چې پته راته ولګېده چې دا خو دې غل غلا کړې ده او مال یې په نیمه بیه باندې راکوي نو ستا دپاره حرام ده چې ته د غل سامان په خپل دکان کې خرڅوې څلورم نمبر دریم نمبر کې د یتیم په مال کې احتیاط پکار دی یو خور او ورور یتیمانان شوي او تر ساتلي څلوېښت کاله پس بېلېدل نو هغه ترې ورسره لانجه کوله نو ما ورته وویل هغه د تره زامنو ته ما ویل څلوېښت کاله نیمه ځمکه ستا وه او نیمه ځمکه د دې یتیمانانو وه نو په کومه ورځ چې پلار مړ شو
څلوېښت جریبه ځمکه د دې یتیمانانو دې تره استعمال کړې په 40 سال کې د دې یتیمانانو سالانه آمدن جدا کړو په شریک یې استعمالوله که شل جریبه د یو ورور وه څلوېښت جریبه د یو ورور وه څلوېښت یې د بل ورور ورور یې مړ شو یو تې لور پاتې شو یو تې زوی پاتې شو ماشومان 40 جریب ځمکې 40 سال استعمال کړې ده او کار دا وه چې تا قلم کاغذ راغیستی دی چې زما د نیمې ځمکې د دې یتیمانانو حق دی دونه پې خرچه راله دونه بچت وکړو تی استعمال کا خو دا 15 لکه روپۍ دا د دې یتیمانانو نو د هغې په جامه باندې او د هغې په خوراک باندې او د هغې په پیزار باندې به څومره خرچه راغلي نو ما وې تا 40 کاله ظلم وکړو د دې یتیمانانو هغه مالونه دې شریک خوړلي او الله په قرآن کې صفا فیصله کړې چې د یتیم مال به د خپل مال سره یو ځای نه خورئ یتیم حصه به بیلی خپل حصه به بیلی نو که د چا په کور کې یتیمي نو د هغه آمدن جدا حسابول پکار دي او خرچې جدا حسابول پکار دي داسې نه ده چې د هغه 10 زره لګي او ستا په کور کې 1 لاک لګي او تا هغه 10 زره او 1 لاک برابر حساب دی څلورم نمبر کې د سود نه ځان بچ کول پکار دي او تاسو په اوله ورځ یا په دویمه ورځ حدیث اورېدلی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د سود څه د سپاش څه د سود 30 درجې دي او د ټولو نه ادنا درجې دا ده چې یو سړی زنا وکړي نو د زنا نه د سود ګناه سوا او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د الله لعنت په سود ورکوونکي دی د الله لعنت په سود اخیستونکي دی د الله لعنت د سود په معامله کې د ګواه جوړېدونکي باندې د الله لعنت دی او سودی معامله په سټامپونو باندې لیکل سټامپ پیپر باندې چې څوک د سټامپ پیپر کار کوي او هغه سودی معامله لیکي نو پیغمبر علیه السلام وایي په هغه باندې هم د الله لعنت چونکې پرون باران او د حرام او د حلالو دا موضوع د پرونۍ ورځې وه خو نن مې درته ضمناً اجمالاً پیش کوم په خشیت الهي چې د سود د 1 روپۍ نه ځان وساتئ زمونږ دا ځینې عوام د علماو په دې فتوا باندې صحیح پوهه نه شي چې د چا په بینکونو کې د سود پیسې جمع شوي علماو ورله فتوا ورکړې ده وایي دې بینک ته مه پرېږده ځکه چې هغوی خو پیسې مخکې سودي معامله کوي او د ګناه په کار کې معاون مه جوړېږه نو ښه دا ده چې د دې بینک نه یې راوالې او چا نیول نو دا صرف د بینک په باره کې علماو فتوا ورکړې که د 2 مسلمانانو سودي معامله شوي او په ناپوهۍ شوي او وروسته ورته پته ولګي چې دا خو د سود معامله ده او زما ورته اوس یو لاک 2 لکه روپۍ کېږي نو علما دا فتوا چېرته هم نه ورکوي چې د ده نه یې واله او غریبانان له یې ورکه نه ده ته به یې پرېږدي د الله وینا دا ده چې ده ته به یې پرېږدي صرف د ده نه اخیستل او نورو خلکو له ورکول دا صرف د بینک په باره کې علما وایي چې چونکې هلته یو مدعین دی او ستا چې څومره پیسې پاتې شو نو هغې په سودي کاروبار کې لګوي نو ته د سودي کاروبار معاون مه جوړېږه ته دغه پیسې راوباسه او چېرته غریب له یې ورکړه خو که د خلکو په خپل منځ کې معامله سودي شوي نو د الله فیصله دا ده چې علم د تراغی چې دا کار د سود ما کړی دی نو هغه به ایسته پرېږدي او د پیسې به دایي 5م نمبر کې د محرم او د حرامو کارونو کاروبار کول د پوډرو کاروبار کول دا حرام دی د چرسو کاروبار کول دا حرام دی د آیس کاروبار کول چې دا په دې ننني وخت کې یو لوی فتنه راوتې ده
په پوډرو باندې دونه خلک نو تباه شوي په چرسو باندې دونه خلک نو تباه شوي څومره خلک چې په دې آیس نشه باندې تباه شو افسران یې تباه کړل د داسې افسرانو په باره کې مو واورېده چې هغه په دې افسرانو کې معیاري افسران هلکه وایي هغه پلانې خو په آیس باندې راوښتی دی او د دې خپلو نوجوانانو حفاظت وکړي د دې خپلو کورونو د هلکانو حفاظت وکړي چې دوی ماسخوتن چېرته وځي دوی د ورځې مازدیګر کې چېرته ځي زمونږ په دې علاقه کې داسې پالټیانې راوتې دي چې هغې محنت کوي او مهم چلی او هلکان په دې آیس نشه باندې راړي او خپل ټول آمدن یې د دقې حرام شي نه دغه کړی چې دې باندې زه مال ګټم ته چې د بل بچی تباه کې په دنیا کې به الله تعالی تعالی هم ښه ژوند درته کړي خو ما د دې آیس نشې والا ولیده هغې دونه ژوندي هم نه پاتې کېږي سوپات کېږي په دې پېښور کې الخدمت والا سنټر جوړ کړی نو ما وی چې د سعودي د علماو دا فتوا بالکل به حق دا دام داسې مرګ دی لکه په ټوپک چې ولي په ټوپک په ډز باندې سړی په وړي مړ کېږي او د آیس او د پوډرو په نشه باندې لږ ټیم اړوي نو چې یو سړی ستا د بچي قاتل دی نو د هغه نه سر ول پکار دي د هغه پانسي پکار ده د سعودي د علماو دا فتوا ټیک ده الله تعالی دې زموږ حکمرانانو لم وس ورکړي چې د دې نشې د روکتام دپاره سخت قوانین جوړ کړي او سخته سزا وله ورکړي زمونږ چې کم منتظمین دي او کم حکمرانان دي هغې څه چل کوي هغې چې په کومه علاقه کې د حرامو د کاروبار په عروج یې وایي دا ټیک دی ورشه وایي ما نه پکې راکړه ستا د علاقې سیچو ستا د علاقې صوبهدار هر څوک نه یادوم او اکثریت یادوم هغه د دغې خلکو پوشپناهي کوي خپله ماهواري کې علي او حرام کاروبار کوله کې اوس پوډر خرڅوه چرس خرڅوه آیس خرڅوه نوجوانان تباه کوه په دغې زما کار نشته خو ما له پکې یو 100,000 روپۍ راکړي او د انډرپنو نه مکمل ځان وساتئ انډرپنی دې ته وایي چې په نیټه باندې ځان له ګاډی ګران والا او په نغدو باندې ارزان خرڅ کا په 100,000 روپۍ کروله والا په 14 لاکې خرڅه کا واته میاشتې نیټه پکې والا چې کله واته میاشتې پوره شوې غلی او بیا یو بل انډرپنی وکړي نو دا ټول مسلمانان دي انډرپلو په خپل لپیټ کې اخیستي یو کس ما ته د شیرګل د ټلیفون وکړ مولانا صاحب دعا وکړه تباه شو مال ولي وی زوی مې څه کاروبار کړی دی او خلک اوس راله 1.5 کروڑ روپۍ راباندې راواوښتې نو ما ویل څنګه کاروبار یې کړی دی یاره وایي کور ته به راته هر څه به یې راوړو سار به ورته وایي ما وایي چې زه بچی یم د کار شوی دی وایي مالې مې پکې کله کله روپۍ راکړي ډېر خوشحاله وم وی اوس هغه زوی انډرپنی یې کړي د انډرپنۍ دپاره بیا انډرپنۍ کړي نو اوس قرضداري پیسې غواړي حساب کتاب چې وکړو 1.5 کروڑ ته ورسېږي د دې پنسګونه راته یو کس ټلیفون کړی ویل یو خاورې والا دی سر یې راوړې ده وایي زه پسې لاړم وایي ما ورته ویل چې نغدې پیسې والا او ما له خاوره راکوي چې نه دا خاوره او سره ما نغدو پیسو له نه ده راوړې دا زه په قرضو ورکوم او ګرانې ورکوم نو په دې هندوستان او پاکستان کې علما وایي چې دا غلط کار دی چې د نغدو د قرضو فرق ساتي خو صرف وایي د سود په زمره کې نه راځي وایي چې د نغدو او د قرض فرق ساتي نو ښه کار ورته هېڅ چا نه دی ویلی غلط کار دی خو د هندوستان او د پاکستان علما وایي چې دا د سود په زمره کې قرض نه راځي خو په دې کې صحیح فتوا د عربو د علماو د هغې وایي چې دا د سود زمره کې راځي په پاکستان کې هم ډېر علما په دې قایل دي
چې انډرپلۍ څوک هم کوي او په ګرانې الي او په ارزانې خرڅوي نو دا سودي کاروبار دی لہذا د انډرپلو نه چې دا اوس حکومت هم په دې پسې زور لګولی خپل رزق د دې نه پاک کړي نو کالطائر الحذر مسلمان به په دې دنیا کې داسې ژوند تېروي لکه د مرغه په شان په خوراک او په څښاک کې به مسلمان ډېر زیات احتیاط کوي د الله به یری او د تقوا علماو پنځه مراتب ذکر کړي یو مرتبه دا ده چې د کفر او د شرک نه یو سړی ځان وساتي او د دې نه په غیر د مسلمانانو په ډله کې شاملېدی سړی نشي دویمه درجه دا ده چې د حرام او د معصیتونو نه پسې ځان وساتي او دا نه دی چې مسلمان به ګناه نه کوي مسلمان که ډېر زیات احتیاط وکړي خو ګناه به کېږي غیبت به کېږي الزام به کېدی شي پر پاک سړي باندې ولګي دروغ کېدی شي په یو موقع باندې نیک سړی ووایي نظر یې وړاندې چلېږي نو ګناه نه صرف انبیا پاکي نو موږ خو د 14مې صدۍ او د 15مې صدۍ مسلمانان یو او بیا فتنې ډېرې زیاتې دي نو ګناهونه خو به رانه خامخا کېږي خو د ګناه نه وروستو توبه ایستل نبي صلی الله علیه وسلم وایي چې توبه دې ویسته ګناهونه دې ختم شو نیکی کول صحیح منځ کول چې دې وکړو ګناه دې ختمه شو ان الحسنات یذهبن السیئات الله وایي چې چا په بدۍ پسې نیکي وکړه نو د نیکۍ په وجه به دې ختمېږي نو په ګناه باندې سړی ملامته شي ستومانه شي پړه کې پې خفه شي او الله ته وایي چې یا الله کمزوري رانه وشوه یو ګناه مې وکړه ما معاف نو الله تعالی د خپل درد نه څوک شړي نه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې بنده یو ځل ګناه وکړي او الله ته توبه وباسي او بیا دې ګناه وشي او بیا الله ته توبه وباسي الله یې بیا معاف کوي وإن عاد في اليوم 70 مرة پیغمبر علیہ السلام دویم او دریم ځل خو لا پرېږده که اویا ظلم دې ګناه وکړي او الله ته رجوع کوي نو الله یې معاف کوي مصنوعي توبې نه چې ګناه ښه په قصد کوه د توبه هسې رسمي کوه نه ګناه دله وشوه او ډړلنه پې خفې چې الله ما معاف کړي نو الله یې معاف کوي او دریمه درجه دا ده چې سړی د مشتبهو کارونو نه او د مشتبهو خبرو نه ځان وساتي په یو مجلس کې کښېنې بې ځایه تبصرې مه کوه موږ دا خپل ادب جوړ کړی چې علم نه راولو تفسیره اول کوو او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع د یو انسان د دروغجنوالي دپاره دا کافي ده چې د چا نه څه واوري او هغه یې بیانوي او قرآن کې الله فرمایي ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا انسانا چې د یوې خبرې په باره کې پوره علم نه راغلی نو چا پسې بې علمه خبرې مه کوه ستا د دې ژبې متعلق او ستا د دې غوږونو متعلق او ستا د دې سترګو متعلق به د قیامت په ورځ کې باقاعده تپوس کېږي نن سبا یو دا عامه وبا راوښتې چې موږ خبره حقیقت ته نه رسوو خو چې مخالف دی او چا پسې دروغ هم وویل نو زیر پسې ایستوی نو د مشتبهو خبرونه د مشتبهو خوراکونو نه د دې نه ځان ساتل پکار او پنځمه درجه دا د څلورمه چې ځان به د مباحاتو نه هم ډېر ساتئ مباح معنا دا ده چې تی استعمالي ګناه پکې نشته خو د عیاش ذهن نه دی دا د مسلمان سره خوند نه کوي
ځان په سرورياتو کې دونه نه عادت کې چې یخه شپه د باندې راغله او د ځنګل مزلې د باندې راغلې او بیا د جهاد وخت راغی او د تکلیفونو وخت راغی او ته بیا هغه نشي برداشت کولی ځان به داسې ساتي چې عیش پرست نه جوړ نه شي دا د الله یره ده او دا د تقوا په زمره کې علماو راوړي ده عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ د مصر گورنر و مصریانو له روټۍ وکړه نو نصیب عامه ساده شاده روټۍ ولا وکړله نو مصریان چې راله هغه روټۍ وخوړله خفه شو وی دا خو د ګورنر په موږ پسې خندا وکړه عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ پوه شو بل وخت ولا روټۍ وکړه ګډانې ولا لاړ کړه او ډېره قیمتي روټۍ ولا وکړه مصریان ډېر زیات خوشحاله شو ویل اوس یې حق ادا کړه عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ پاسې د وزد رسول الله صحابي ما هغه بل ورځ چې د کومه روټۍ خوړلې و او د دقیق روټۍ سره ځان عادت کړ نو همیشه په دنیا حکومت کول غلامي و په تاسو کې راځي او دا نن چې کومه روټۍ وخوړله کله دې روټۍ سره ځان عادت کړ نو همیشه به بل غلامي زمونږ حکومتان ولې غلامان د دې په لږو پیسو باندې کار نه کیږي د دې په ساده ژوند باندې کار نه کیږي او چې کله عیش پرست مسلمان نه نو بس پابندی نه ډولېږي وایي زما گزاره کیږي او پنځمه درجه د تقوا علما وایي دا ده چې په دې زړه باندې محنت وشي ان یتقیا حضور غیر الله علی قلبه چې ستا په زړه کې صرف د الله محبت قائم شي چې ستا په زړه کې یره صرف د الله او د غیر الله محبت او د غیر الله یره ستا د زړه مکمل ختم شي نو دا له محنت غواړي او هغه محنتونه علماو کړي دي چې زمونږ د زړونه به د الله نه په صحیح معنو کې یریږي کله حرص ختمول پکار دي حرص او لالچ په مسلمان کې داسې بیماري ده چې دا د فقیرانه د پردو خپو ته به دې غورځوي او صبر او قناعت دا یو دومره لوی نعمت دی د الله تکبر نه دی پکار او صبر کوه او چې څنګه ژوند له الله درکړی وي الحمدلله دا زما دپاره ډېره ښه ده ساره ننوتې نه ده روح مې په بدن کې راوړي خو بل به غوښې وکړو ته به سنګ وخورې بل به لکه قیمتي کپړه واچې او ته به مزارحال کپړه واچې بل کس به لږ قیمتي بوټان پخو کړي او ته به د پلاستیک بوټان پخو کړي خو دا خپل زړه په صبر او په قناعت باندې بدول پکار نو چې حرص او لالچ ختم شو نو په زړه کې به د یو الله محبت راشي د غیر الله محبت به خود به خود وځي ابن قیم رحمه الله په مدارج السالکین کې وایي د زړه پنځه عبادتونه دي که ژبه خوځې وکړې خوځې زړه دغه عبادت کوي که اندامونه خوځې وکړې خوځې دغه پنځه عبادتونه کوي او په دې پنځه عبادتونو به محنت کوي نو الله به ستا زړه دغه عبادت شروع کوي نمبر 1 محبت د الله نمبر 2 د الله نه یره نمبر 3 د الله نه امید ساتل نمبر 4 په الله باندې توکل او اعتماد کول او نمبر 5 اخلاص او للهیت دا پنځه داسې عبادتونه دي چې الله خوښ دي او دا پنځه عبادتونه د جبې نه دي دا پنځه عبادتونه د لاسونو نه دي دا پنځه عبادتونه د خپو نه دي
دا د نه د زړه عبادتونه دي چې زمونږ محبت د الله سره شي زمونږ محبت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره راشي زمونږ محبت د دین سره راشي زمونږ محبت د قرآن سره راشي زمونږ محبت د مسجد او د جمعه سره راشي زمونږ محبت د علماو سره راشي د نبی صلی الله علیه وسلم د طریقو سره راشي استاد زړه بس عبادت کوي او خوف او یره چې صرف د الله نه د ګناه نه یریږي الله مې ویني ځان له زیاده تیاره ده نومي مخلوق هم دنه خبر نه دی خو الله خو دنه خبر دی که نو چې ستا په زړه کې د الله یره پرته او دریم نمبر کې امیدونه د یو الله نه ساتل ټیک د ته ذمېدارم کې دې ته حلال ذرایع وایي دا استعمالوه خو په دې ذمېداره کې د رزق امید د الله نه ساتل ته په دکاندارین کې دا یو حلال ذرایع دي کوه خو امید به د الله نه ساتي چې په دې دکاندارۍ کې به زما او زما د بچو رزق الله ماله راکوي مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله لیکلي وی دنیا په تقدیر ده ګوره دنیا په تدبیر هم نه ده یو شان دکانداران وي د دې یو به میډیکل سټور دی د یو بل به میډیکل سټور دی هغه یو له بل ډېر رزق ورته دی بل ورنکي یو شان وټوري وي د یو له بل ډېر رزق ورته دی بل ډېر رزق ورنکي نو که دنیا په تدبیر وی خو د یو اقشان تدبیرونه وکړه سم چې بل کړي او یو الله ډېر ورکړي بل نه ورکړي نو دنیا په تقدیر دا امید به د الله نه ساتي ورکړه الله کوي او توکل او اعتماد دا په الله باندې کول پکار بروسه دا په الله باندې کول پکار قرآن کې الله د رب دا ټکی ډیر زیات استعمال کړي یا ایها الناس اعبدوا ربکم قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نو د رب دا ټکی الله ذکر ډیر استعمال کړي چې دا بنده د ظاهري اسباب او وسایل په وجه کله کله رب پریدي د رب عقیده په دکان لري د رب عقیده په پټي باندې لري د رب هغه امید د نوکرۍ نه ساتي نو الله د رب دا ټکی په قرآن کې ډېر زیات استعمال کوي چې ګوره بنده رب دې زیما رازق دې زیما خالق دې زیما عزت والا او ذلت والا دې زیما واپسې به دې ماتئ چې بل چا د چا رب ولوي او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې مسلمانانو کې به 70,000 مسلمانان به حساب او به کتاب الله جنت ته دننه او یا زره مسلمانان با الله به حساب او به کتاب جنت ته دننه کی چې تاسو به حساب جنت ته ځئ دا وسوږي نو نبی صلی الله علیه وسلم وضاحت کړی چې وعلى ربهم يتوکلون دا په مسلمانانو کې هغه خلک دی هغه دانی دي چې هغه په خپل رب باندې توکل او باور وکړي دغه خو د ټولې مجبورې چې تاسو په هر څه کې زمونږ الله باور وکړي او چې وخت د امتحان راشي نو چې د الله باور وکړي کامل او مضبوطه ده کنه ختميږي نو دا پته په وخت د امتحان کې ویلې مونږ چې بد الله یرا انا راشي چې علماء دا غیر لپاره یو څو اسباب وړي او دا چې د آخرت د عذاب تذکری بار وشي او قرآن تاسو وګورئ الله تعالی زیر ورکوي خو سره عذابونه ذکر کوي د جهنم عذاب ډېر سخت دی لمبې ډېرې سختې دي بنده ګوره ماران دي لړمانان دي عذابونه دي سیزل دي نو چې کله د یو بنده سره د عذاب اخروي غم وسره وي نو په دې کې به بل طرف ته خود به خود تقوا او د الله یره راځي
دویم نمبر کی په دې دنیا کې الله په طاعات باندې ښه حالت په خلکو راولي او په ګناهونو باندې الله تعالی بد حالت په خلکو راولي نو هغه شان عذاب خو په دې امت نه راځي کوم چې په تیرو شو سمودیان او عادیانو باندې الله راوسته ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم یو دعا کړې و یا الله زما ارمان دا دی او زما دعا دا ده چې زما امت یو ځل باندې مه هلاکوه او الله ولدا دعا قبول کړي او انفرادي تور ذلت سزاګانې د الله ورکړي چې کوم یو بنده د الله نه فرمانه نو الله تعالی په خپل نسیای په بچو باندې نسی او د اسمان نه راوغورځي او به پسې دی نشي دسې مهلکي بیماریانې به الله راولي چې کوم مال په غلطه طریقه ګټلې یا ګناهونه کوي الله تعالی ته هر څه استختم نو د دې دنیا د سزاګانو نه او د دې عذابونو سوچ کول چې دا ګناه کوم خو الله بدل سزا راکړي دریم نمبر کې فضائل بیانول لکه څنګه چې تبلیغي حضرات فضائل بیانوي چې یو عمل فضیلت ته معلوم شو هغه عمل به خامخا کې ته الله د یو فضیلت بیانول د مانځ فضیلت بیانول د روزي فضیلت بیانول چې په دې کې څومره ثواب دی فلا حول ولا قوة الا بالله ویل کې څومره اجر دی او یو ځل سبحان الله والحمد لله کې څومره اجر دی او یو ځل لا اله الا الله کلمه ویل کې څومره ثواب دی چې موږ د اعمالو د ثوابونو له خبر شو نو په موږ کې به خود د الله یې راشي او چې یو عمل د اجر او د ثواب سره نه خبر د بیا په زړه کې د تقوا او د الله یره او د الله محبت نه راځي څلورم نمبر کې په هر وخت کې د الله مخې ته ودرېدل چې زمړ شمه نو ختم نشو زبد الله مخه ته ودرېږي او لا يخفى على الله منكم خافيا یو کارم په الله باندې پټ نه دی کتاب په تیار کې و ګناه کړی او په تیار کې دی ولې کې کړی الله وایي ما ته معلومات او من بل د خپل عمر حساب الله له ورکو لا تزول قدم ابن ادم حتى يسأل عن 40 دیو مسلمان قدم او دیو انسان قدم به اوچت نشي پیغمبر علیہ السلام وایي تر څو پورې چې سلور خبر انتها نه ورکړي عن عمره فيما ابناه بند عمر دې پس کې ختم وعن شبابه فيما ابلاه بند ځواني دې پس کې ځړ کړ وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفق بند مال دې ګټلې څنګه ولګولې دې څنګه وعن علمه ماذا عمل عليه او د علم متعلق په سوال کې چې عمل کې څوره کړي نو د حساب کتاب یرا چې الله له یو حساب ورکول دي په بنده کې به تقوا راځي او پنځم نمبر کې الحیاء من نظر الله ذات کې حیا پیدا کول او حیا یو خوشی دی نبی صلی الله علیه وسلم وی حیا او ایمان ګره ملګری دي چې پچا کې حیا نه و ایمان به دي او چې پچا کې حیا و نو ایمان به مسوي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حیا دومره خصيفت ده چې دا همیشه په خیر راتلل کوي په شر راتلل نه کوي نو بیا د مخلوق نه حیا کول او د الله نه ډیر حیا کول چې په دې ګناه په الله خفه کیږي والله ما یې نه ولې دا ګناه کو شپږم نمبر کې د الله د نعمتونو د احساناتو احساس کول زمون په دې بران کې الله په موږ باندې ډېرې مهرباني وکړي چې یو پرزه خراب شي ډاکټران وي په دې باندې لس لکه خرچ راځي چې یو ګردن خراب شي نو ګرځي او بدلول او ګردن ملاوي چې یو رګ بند شي نو په هغه باندې په لکاو خرچ راځي
نو د الله د احساناتو د الله د نعمتونو احساس کول او چې کله د یو بنده سره د الله د نعمتونو احساس شروع شي نو دی به شکر وباسي نو دی به ګناه نه کوي نو دغه تقوا راشي او د الله جلال د الله لوی په زړه کې راوستل یو تابعی عالم دی وایي چې کوم یو مسلمان د الله لوی په زړه کې راوستا نو هغه چرته د الله نه فرمانی دی نه خو موږ چې د الله عبادتونه نه کوو او موږ چې ګناهونه کوو نو وجه دا ده چې زموږ په زړه کې د الله جلال صحیح نه دی راغلی زموږ په زړه کې تعظیم د الله صحیح نه دی راغلی نو الله ډېر اوچت ذات دی الله ډېر لوی ذات دی د الله اجلال او د الله تعظیم او د الله هیبت او د الله لوی په خپل زړه کې راوستل چې الله څه وغواړي هغه کېږي الله د ځمکې او د اسمان خالق دی زما عزت او ذلت د الله په لاس کې دی زما مالداري او غریبول د الله په لاس کې دی بچي لویول او بچي ورکول د الله په اختیار کې دي دا ټول نظام الله چلوي بیماریان الله راولي بیماریان الله ښه کوي نو چې کله د الله اجلال او د الله تعظیم د انسان په زړه کې راشي نو دا زړه د الله په یره باندې بیا آباد شي وإذا غشيهم موج كالظلال الله وي په دې خلکو باندې چې کله د سمندر چپې لکه د وریځو راشي نو دعوا الله مخلصین له الدین په دغه وخت کې الله ته چغې وایي او دا زمونږ حالت هم دی خو موږ الله منو هغې به شرک کوو په موږ باندې چې تکلیف راشي بیا الله ته ډېره رجوع کوو چې تکلیف را باندې نه راغلی پروان دی فلما نجاهم الى البر چې کله الله وایي دا خلک زه وچې ته بچ کړم نو فمنهم مقتصد ځینې پکې بیا نیکان پاتې شي وما يجهد بآياتنا الا كل ختار كفور انکار نه کوي زمونږ د آیاتونو نه مگر متکبر او ناشکره انکار کوي یا ایها الناس اتقوا ربکم ای انسانانو د خپل رب نه ویریږئ ان زلزله الساعه شیء عظیم یقینا د قیامت زلزله دا یو ډېر هیبتناک عمل دی او را روانه ده پر چا باندې خو څوک زر کاله مخکې مړه دي په هغه هم را روانه ده او که موږ مړه شو په موږ هم را روانه ده خو الله یې چې کوم هیبت ذکر کړی دی د دې تصور هم په دې دنیا کې نشي کېدی الله و یوم ترونها په کومه ورځ باندې چې تاسو زلزله د قیامت ووینئ نو تذهلو غافل بشي كل مرضعة هر پی ورکوونکې زنانه عما ارضعت د هغې بچي نه چې دا وله پی ورکوي مور خپل بچی په تبه کې وږی نه پرېږدي که په مور باندې هر څه قسم تکلیف وي خو بچي سره دا ایښه ناستی خو الله د قیامت دومره هیبتناکه زلزله ده چې دغه مشفقه مور به د بچي نه ایسته غافله شي وتضع كل ذات حمل حملها او د قیامت زلزله الله وایي دومره سخته ده چې د کومې زنانه په خېټه باندې بچي د کوم حیوان په خېټه کې بچي هغه به د رعب او د یاري په وجه باندې ایسته وزېږي وترى الناس سکارى او دا خلک به ټول بېهوشه وما هم بسکارى الله وایي داسې بېهوشه به نه وي ولكن عذاب الله شدید خو د الله عذاب به ډېر سخي نو ټول انسانان به د هغې نه یېرېږي نو په یو هیبت کې به او د دغه علاج دا دی چې په دې دنیا کې موږ خپله ژوند او زندګي د قرآن او د حدیث مطابق تېر کړو نن چونکې د اتوار ورځ ده درس هم په دې ځای باندې ختم شو او د مزید یو لس پنځلسو منټو دپاره با مولانا جمال الدین صاحب هم دی او مولانا سلطان محمد صاحب هم دی هغوی به خبره وکړي خو زما درخواست دا دی چې په دې کلاس باندې د کسانو ډېره خرچه کړې د شامیانو د ساوڼ د پوسټرو او دا زموږ د طریقه ده چې که چېرته د بار نه وله پیسې راوړې نو بیا کلاسونه نه کېږي نو موږ مسلمانانو ته وایو چې شرکت ته حکم الله د اجر درکړو او اوس هم له 100 روپۍ که وس کېږي نو زنانه به پکې امداد وکړي
او نارینه دې موتی چې دا ملګري را روان کال لا په دې یاره نه چې یاره کلاس پیسې نشته دی وایي چې نه نه پیسې په روز تعلیم کې ډېرې شوي او بس کلاس کوو نو یو څو ملګري به د زنانو په دې پنډال کې مولانا جمال الدین صاحب ته خواست دی چې هغه راشي مختصره خبره وکړي امیر صاحب تا د اختیار درکړی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. دير محترم ودير عزتمندو مشرانو زوانانو کشرانو مسلمانانو ورونو او ډېر محترم او ډېر عزتمندو زما خویندو او میندو شیخ القرآن حضرت مولانا صفی الله صاحب زما استاد دی او د دې ټولې علاقې د اکثرو علماو د دې ټولو عوامو استاد دی او زمونږ بل استاد مولانا عبدالبر صاحب هغې هم دلته تشریف فرما دي او ګڼ شمېر کې علما موجود دي زه تقریر کولی هم نشم او د شیخ صاحب د درس نه پسې ضرورت هم نه محسوسوم خو شیخ صاحب حکم وکړو نو ودرېدمه لومړۍ خبره به دا وکړمه چې د ماشین کالونه یې بدرګې دا دې خوا چې زمونږ کم کلي دي د دې ټولو کلو باشندګانو ته او خاص طور د دې کلاس منتظمینو ته په دې کلاس باندې مبارکباد ورکوم ستاسو دې مبارک شي او دلته چې څومره زنانه خاص طور باندې راجمع شوي دي د هغې دپاره د الله نه د ډېر لوی اجر سوال کوم ځکه چې ورځې مختصر دي او ماشومان سکولونو ته ځي هغې تیارول او زنانو ډېره لویه قرباني ورکړې ده چې دا څو ورځې مسلسل هغې په ګڼ تعداد کې په دې کلاس کې شرکت وکړو دا دراني ټاون چې دا یې کومو ملګرو پراپرټي د ملکیت دی د هغې دپاره م دعا کوو چې الله تعالی د هغې دپاره دا کلاس د برکت ذریعه ثابته کړي ما محترمو دې ځای کې چې مونږ ولاړ یو په دې کې دا 2 کناله ځای د مدرسې دی او څو کاله مخکې شیخ صاحب د هغې افتتام کړې ده په دې وخت کې به مونږ دا دعا هم کوو چې الله تعالی دا مدرسه د دې علاقې دپاره یو کامیاب مرکز په روان وخت کې جوړ کړي آخري خبره چې کومه مختصر کوم نو هغه دا ده چې د دې قرآن مجید دا کلاسونه په دې طریقه باندې د کراچۍ نه واله د چتراله پورې په ټول پاکستان کې د جماعت اسلامي مرکزي نظم فیصله کړې چې دا کلاسونه به مونږ کوو او درې کلاسونو د کولو بنیادي غرض او مقصد هغه ټول مسلمانانو ته ښکاره دی چې کوم په دې کلاس کې شرکت وکړي مقصد دا دی ما عزتمندو چې زمونږ دا عقیده ده دا مو ایمان دی چې د قرآن نه بل عظیم کتاب د قرآن په شان کتاب په دنیا کې بل نشته دا زمونږ عقیده ده ما عزتمندو چې زمونږ د دنیا خوشحالي په دنیا کې زمونږ امن په دنیا کې زمونږ عزت
دا د الله په کتاب قرآن مجید کې دی او د قبر رڼا د قبر سوال جواب اسانېدل په میدان حشر کې د هغې لوی هیبت نه خلاصېدل او په پل د صراط باندې پورې وتل او جنت ته داخلېدل دا هر څه د قرآن مجید سره تړلي دي د دې وجې نه دا ضرورت دی د دنیا هم د قبر هم د آخرت هم چې دا ټول انسانان د قرآن طرف ته راوګرځي د دې کلاسونو مقصد دا دی چې د قرآن سره د خلکو محبت پیدا شي قرآن سره د خلکو مینه پیدا شي او د قرآن کریم د زده کولو جذبه او شوق دا زموږ د نارینه او د زنانو په زړونو کې پیدا شي او په دې کې الحمدلله دې کلاسونه کامیاب دي دا نن چې په څومره ګڼ تعداد کې د دې علاقې ټول مسلمانان را جمع شوي دي نارینه او زنانه او په شوق سره قرآن مجید اوري زما په زړه کې خو دا مینه پیدا شو او شوق مې پیدا شو چې یالله موږ دا یو ګنټه د قرآن په دې کلاس کې کېناستو څومره خوند راکوي موږ وایو چې دا خبرې جاري وي او ختمېدی نه دا کلاس دا د هر بنده خواهش دی چې به ټوله ورځ دې کلاس ته ناست وي دا چې زمونږ په دې ټول ملک کې څومره ټیویګان دي که په دې ټولو ټیویګانو باندې د سهار نه یو ګنټه د قرآن مجید درس وي او دا د ملک لوی علماو د ملک حکمرانانو د قرآن درس ورکولی نو د دې ټول ملک کې د هر کور د هرې حجرې او د هر بیډروم مثال به د جومات وي بلکل ته به په خپل کور کې ناست وې خو تا به وایې چې زه په جومات کې ناست یم او قرآن اورم او ما عزتمندو که د دې قرآن مطابق زمونږ ججانو فیصلې کولې او وکیلان او ټول خلک بهر ولاړ وې چې دننه کوم جج ناست دی نو اوس به هغه د قرآن یو آیت تلاوت کې د پیغمبر حدیث په تلاوت کې او فیصله به وکړي نو چې په عدالت کې او په کچهرۍ کې مونږ نو مونږ ته به داسې ښکارېدی لکه دا مونږ په مسجد کې یو د قرآن په مجلس کې یو دا قرآن مجید دا د الله تعالی رحمت دی د دې طرف ته د ټولو مسلمانانو توجه پکار ده او د دې قرآن مجید دا په مونږ حق دی چې ځان پې پوه ما عزتمندو دا یې په مونږ حق دی چې عمل پې وکړو او دا یې په مونږ حق دی چې د قرآن طرف ته دعوت ورکړو او دا یې په مونږ حق دی چې په قرآن فیصلې وکړو او دا یې په مونږ حق دی چې په دې خپل ملک کې د قرآن د قانون د غالب کولو دپاره کوشش وکړو د هغې چا سره دوستي او ملګرتیا وکړو چې هغه د قرآن خبره کوي او د هغه چا مخالفت وکړو څوک چې د قرآن مخالفت کوي الله رب العالمین دې ستاسو د عظیم الشان کلاس په خپل دربار کې قبول هم کړي او الله تعالی دې د دې هغه ټول مقاصد پوره کړي زه یو ځل بیا تاسو ټولو مسلمانانو ته مبارکباد درکوم شیخ صاحب او د دارالعلوم مفتاح العلوم په دې ټوله علاقه باندې ډېر لوی خیر ته خورېږي په دې ټول مجالس چې دې د دې شاته د دې علماو د دې مشرانو هغه محنت دی الله تعالی دې موږ او تاسو ته د بھرپور استفادې توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین ټولو مسلمانانو په خدمت کې درخواست دی چې د دې مجلس د دعا خپل اثر وي کله چې د الله کتاب ولوستلی شي د دین مذاکره وشي او بیا خلک الله ته په عاجزۍ سره سوال وکړي الله یې مني نو دعا به کوو او د ځینو خلکو د چټلو په ذریعه باندې د دعا اپیلونه کړي خصوصا د ډاکټر ګل باچا صاحب والد صاحب بیمار دی هغه ته خصوصیت سره دعا وکړي چې الله یې صحت کامله نصیب کړي
یو بل ملګری دی وایي زوی مې د سعودي په جیل کې دی هغه ته هم دعا وکړئ چې الله تعالی یې د جیل نه په خیر خیر یې سره خپل ملک ته راولي او الله ته به سوال کوو چې د چا څومره حاجات دي چې الله تعالی د دې ټولې مجموعې د مسلمانانو حاجات پوره کړي درود شریف ولولئ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا الله زمن راضي شي يا الله زمن په ګناهونو باندې قلم د عفو راکاږي یا الله د قرآن د درس مجلس زمونږ د ګناهونو د کفارې ذریعه وګرځي الله مونږ ګناهګار یو مونږ به ستا عبادت په صحیح طریقه باندې نه کړې الله زمونږ نه مخفه کېږه زمونږ نه راضي شه یا الله زمونږ عقیده د قرآن او د حدیث مطابق نصیب کړي یا الله زمونږ ایمانونه د قرآن او د حدیث مطابق برابر کړي یا الله دې ټولې مجموعې له توفیق ورکړي چې په خپلو عقیدو ایمانونو باندې بهترین محنتونه شروع کړي یا الله زمونږ اعمال د قرآن او د حدیث مطابق نصیب کړي یا الله د فتنو د فسادونو نه په دنیا او آخرت کې بچ وساتي څومره مسلمانان چې بیماران دي الله صحت کامله نصیب کړي په حاضر مجلس کې څوک بیماران ناست دي په خپله بیماران دي په کورونو کې بیماری ده رشتہ داری بیماران دي الله بیماری را وستل امتاد او فکول امتشي الله اسباب ته محتاج نه دا ټول مسلمانان د صحت خاوندان دي او الله کستا په علم کې چې دای په بیماران او صحت ولنه ورکول الله اجر ورکړي صبر او حوصله نصیب کړي یا الله چې څومره مسلمانان مقروض دي د قرض اخلاص کړي په حاضر مجلس کې کباري الله د فقر نه د غربت نه د قرض نستانه دی پناه غوښتي الله مونږ هم پناه غواړو الله د حاضر جمع د قرضونو نه پاک کړي یا الله د حاضر جمع د غربت نه بچ کړي یا الله د حاضر جمع د فقر نه خلاص کړي یا الله کله چا بچی نه نیکان صالحان بچي ولور کړي د چا نارینه اولاد نه یا الله نیکان صالحان نارینه اولاد ولور کړي د چا بچینا فرمانه یا الله تابعدار د دیني موږ او تابعدار د مور پلار وګرځي یا الله د دې مسلمانانو په ژوندو کې چې څه حاجت دي تا ته علم دې موږ ته علم نشته الله دې مسلمانانو حاجت پوره کړي یا الله دې مسلمانانو حاجت پوره کړي یا الله دې مسلمانانو حاجت پوره کړي یا الله دې مسلمانانو چې څه مشکلات دي تا ته علم دې موږ ته علم نشته الله دې مسلمانانو مشکلات ختم کړي کله چا په تاونو تحصیلونو کې سنئی اندرونی ملکی بیرونی ملکی الله ټول مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي ډېر مسلمانان په بار ملکونو کې سفر کوي الله په خپل کلی او په خپل وطن د عزت او د حیا سره ژوند نصیب کړي د چا چې خپل کورونه نه یا الله د حیا او د عزت سره خپل کورونه ورکړي د چا کاروبارونه نه یا الله حلال روزګارونه نصیب کړي د چا کاروبارونه کمزوري یا الله د خپل غیبی خزانو په خیر او برکت واچي زمونږ د عمل د اسلام په نوم باندې آزاد شوی یا الله دې مسلمانانو له توفیق ورکړي چې اسلامي نظام پکې راولي یا الله زمونږ د حکمرانان د حق طرف ته راوګرځي یا الله زمونږ د مشران د حق په لار باندې روان کړي او الله چې څوک د اسلام په لار کې رکاوټ جوړیږي هدایت نصیب کړي او په هدایت په نصیب کې نه یا الله دې تباہ برباد کړي یا الله زمونږ د دې ملک د سرحداتو حفاظت مو کړي یا الله زمونږ د دې ملک د نظریې حفاظت مو کړي او یا الله د دنیا په ګوټ ګوټ کې چې کوم ځای کې مسلمانان په امتحانونو کې دي امداد وکړي د کشمیر د مسلمانانو امداد وکړي د برما د مسلمانانو امداد وکړي د فلسطین د مسلمانانو امداد وکړي
د شام او د عراق د مسلمانانو امداد وکړي د مصر د مسلمانانو امداد وکړي الله چې د دنیا په کم ګوټ کې مسلمانان دي مجاهدین دي ته نصرت او امداد وکړي یا الله موږ چې څونه ژوندي ساتي د دین او د شریعت په پابند وساتي دیني مدرسې چې دا د الله د دین مرکزونه دي او په کوم ځای کې دي الله دې کامیابي کړي چې څوک د دیني مدرسو سره امدادونه کوي بدني مالی الله په عمرونو کې په مالونو کې په خاندانونو کې په کاروبارونو کې خیر او برکت ته واچي څنګه چې مولانا صاحب وی په دې ځای کې د مدرسې د بنیادی خوړې شوی دعا وکړي چې الله تعالی دې اسباب برابر کړي یا الله د من حيث لا يحتسبنا د دې د باور تنظیم وکړي او یا الله دا اداره چې اراده د جوړولو کړي د دې ټول علاقې د پاره د خیر او د رشد او د هدایت ذریعہ وګرځي د نارینه او زنانه د تعلیم ذریعہ وګرځي او الله د مسلمانانو په زړونو کې د دې سره مینه او محبت چې ما یو بدني امدادونو سره ته پیدا کړي یا الله زموږ چې څومره مشران او پات شوي علما او پات شوي د ناستو خلکو کې د چا مور پلار رور ښځه څوک هم پات شوي الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې جنت الفردوس نصیب کړي او الله دا کوم چې ژوندي دي په دین اسلام ول صحیح استقامت او تلو توفیق ورکړي یا الله موږ له دعا چل راځي الله زموږ په حال باندې رحم وکړي الله زموږ په حال باندې رحم وکړي او الله په دنیا کې زموږ سعادت نصیب کړي خسته ژوندۍ زموږ ټول نصیب کړي او یا الله د قبر ژوند د آخرت ژوند د علیین ژوند در روان مراحل را باندې ټول آسان کا والله تر سخت المعیت او ملګرتیا نصیب کا یا الله چې کوم مسلمانان کمزوري دي د دین نه په بل لار باندې روان دي الله د قران او د حدیث سره دې نصیب ورکړي الله د قران او د حدیث د پیغامونو رڼاګانې زموږ کورونو ته نه باسي یا الله زموږ نارینه زنانه لوی واړه او جوانان ټول لنی غلاره د شریعت باندې روان دي او الله د فتنو د فسادونو نه د عیاشونو د عریانونو د فحاشونو د زموږ نسل بچ کړي یا الله په وخت د ځنکدن کې زموږ د ټولو دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين لمنتظمين ته په خصوصیت باندې دعا وکړي ډېر محنت کړي شپه او د ورځې د تناسو انتظامات یې سیټ کړي الله په قدم قدم او په لحظه لحظه ول اجر عظیم ورکړي مشکلات ختم کړي ارمانونه پوره کړي او د دین د خدمت توفیق ول مزید ورکړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. حکومت کی درخواست ہے کہ زمین کے حساب سے ادھر ادھر مجامع حکومت کی درخواست ہے کہ زمین کے حساب سے ادھر ادھر